بسم الله الرحمن الرحیم. وهو غیر المکون عندنا، دا تکوین د مکون نه غیر دی زمونږ په مذهب ماتوریدیو د مسلک مطابق. عندنا نه ماتوریدیو مراد. اصل کې دارت کوي په اشاعره. اشاعره وایي تکوین د مکون نه بغیر نشي راتلی، نو تکوین عین شه د مکون نه. نو مکون حادث دی، تکوین هم حادث شه. نو دی وایي نه، تکوین غیر دی د مکون نه. تکوین قائم دی بذات الله او د خدای صفت. او چې کله تعلق راشي د مکون سره دغه تعلق حادث دی. هلکه پې پوه شوئ؟ نو دعوه دا دی چې وهو غیر المکون عندنا، دا تکوین غیر دی د مکون نه عندنا زمونږ په مذهب. په دې 5 دلایل پیش کړي. اول دلیل لأن الفعل یغایر المفعول. دویم دلیل ولأنه لو کان نفس المکون. دریم والا یکون للخالق تعلق بالعالم. سرورم والا یکون الله مکونا بالاشیاء. پنځم ویصح القول بان خالق سوا ده هذا. الکه دا 5 دلائل په دې قائمای چې تکوین غیر دی د مکون سره. تکوین غیر مکون دی ځکه که عین مکون شي نو مکون خو حادث دی، تکوین به هم حادث شي. نو موږ وایو چې تکوین صفت خداوندی قائم بذات الله دی او مکون پیدا شوی په همدغه تکوین دی، خو چې کله د دې تکوین تعلق ورسره راغلی دی او د تکوین تعلق حادث دی. هلکه پې پوه شئ تکوین ولې غیر مکون دی؟ اول دلیل یا لکه وایي تاسو خو دومره پوهېږئ که نه چې لأن الفعل یغایر المفعول بالضروره. فعل مغایري د مفعول سره بالبداهه. دا خو بداهت خبره ده چې فعل بیل شی دی او مفعول بیل شی دی. که ضرب مع المضروب، لکه ضرب د مضروب سره. ضرب بیل شی دی او مضروب بیل شی دی. والاکل مع الماکول، خوراک بیل شی دی او خوړل شوی شی بیل شی دی. خوراک ستا بیل دی او خوړل شوی خو بیل شی دی که نه، په کاسه کې پروت دی یا په دسترخوان روټۍ پرته. دا یو دلیل شو. دیم دلیل ولأنه لو کان نفس المکون، کچره دا تکوین نفس مکون شي لازم بشي ان یکون المکون مکونا، چې مکون دی مکون شي مخلوقا بنفسي، په خپله دی پیدا شي. ولې ځکه دا مکون چې پیدا دی خو په تکوین پیدا دی او تکوین په ده کې دی، ده پورې قایم دی. نو دی چې مکون دی د خپل ځان نه مکون دی، بل چا نه دی پیدا کړی. ضرورت انه مکون، ځکه دا بدیهي خبره ده چې دی مکون دی یعنی مخلوق دی بالتکوین الذي هو عین، په هغه تکوین باندې چې هغه عین دی که نه. دی چې پیدا کېږي په تکوین پیدا کېږي، تکوین ده پورې نښتی دی، نو دی چې پیدا شه د ځان نه پیدا شه. فیکون قدیما، نو مکون قدیم شه مستغنی شه د عن ثاني د ثاني نه، وهو محال، دا خبره محاله ده. دا 2 دلیله شو چې تکوین غیر مکون دی. لکه دریم دلیل والا یکون للخالق تعلق، چې د خالق د پاره به تعلق پاتې نشي بالعالم د عالم سره، سوا انه اقدم منه، ما سوا د دینا دا یو تعلق به چې خالق اقدم دی د مخلوق نه. لکه پې پوه شئ نور تعلق یې په تکوین وکړه چې الله خالق دی دا مخلوق دی، چې مخلوق په خپله مخلوق شو نو د خالق ورسره تعلق د کم ځای نه پاتې شي.
ما سوا د دې خبرې نه چې د اقدم دی د دنه قادر دی علیه په دې عالم باندې ما غیر صنع و تاثیر فيه سره د دې نه چې نه پکې صنع شته تخلیق او نه پکې اثر شته ضرورت تکونی بی نفسی ځکه دا خو به دې خبره ده چې د عالم په خپله پیدا شوی وهذا لا یوجب چې د عالم په خپله پیدا شه دا نه ثابتوي کونه خالقه چې الله خالق شو او عالم دې مخلوق شو فلا يصح القول بانه خالق للعالم بیا دا قول نه صحیح کېږي چې الله خالق د عالم دی وصانعه او هذا خلق دا خلق دی چې الله ته مونږ نه خالق وایي او نه صانع وایي الله هم خالق دی او هم صانع هلکه بیا پوه شه په دې درې دلیلونو هلکه اواز درځي شاته کسانو څلورم دلیل والله یکون الله تعالی مکونا للاشیاء الله به مکون د اشیاء نشي چې تکوین ته د مکون پورې قائم شي ضرورت ځکه دا بدیهی ده انه لا معنی للمکون مکون د پاره بل معنی کد مکون د پاره بل معنی نشته الا من قام به التکوین مگر هغه څه چې تکوین په مکون څوک دی والتکوین اذا كان عین مکون شو نو لا یکون قائما بذات الله د خدای د ذات پورې قائم نشه چې د خدای د ذات پورې قائم نشه نو خدای خالق هم نشه دا څلور دلیلونه او پنځم دلیل ويصح القول چې دا خبره دي صحیح شي بانه خالق سوا د هذا الحجر چې الله تعالی پیدا کون کې د توروالی د دې کاڼي چې پیدا کون کې د توروالی د دې کاڼي اسود دی او دا حجر خالق د سوات لکه ما ته لګو ګورئ یو کاڼی دی او هغه تور دی هلکه پې پوه شئ یو کاڼی دی او هغه تور دی نو تکوین عین مکون دی او په دې کاڼي کې دا توروالی تکوین دی دې کاڼي کې تکوین څه دی توروالی تکوین دی نو بیا موږ داسې ویلی شو ما ته وګورئ داسې ویلی شو چې د دې کاڼي د سواد خالق څوک دی اسود دی او اسود څوک دی اسود توروالی نه دی اسود کاڼی دی اسود چا ته وایي من قام به السواد او سواد د چا پورې قایم دی او تکوین چا ته وایي دغه د مکون چا ته وایي من قام به التکوین هلکه پې پوه شئ نو د دې سواد خالق څوک دی بیا ویلی شي چې د دې سواد خالق څوک دی کاڼی نه که نه اسود وایي اسود کاڼی دی که نه د سواد د دې کاڼي د سواد خالق څوک دی اسود دی ځکه چې اسود هغه څوک دی چې د ده پورې سواد قایمي او سواد تکوین و که نه تکوین هم سواد دی نو تکوین هم د دې کاڼي پورې قایم دی او سواد هم د دې کاڼي پورې قایم دی نو کاڼی د تکوین د وجې نه مکون شو چې تکوین به پورې قایم دی او د سواد د وجې نه اسود شو چې سواد در پورې قایم پوه نه شوئ لکه کاڼي کې څه قایم دی تکوین نو کاڼی مکون شو ځکه مکون چا ته وایي من قام به التکوین او کاڼي پورې توروالی هم قایم دی کاڼي ته څه وایي اسود ورته وایي ځکه اسود چا ته وایي من قام به نو سواد او تکوین یو شو که نه اسود هم مکون شو او هم اسود شو کاڼی هم مکون شو مکون ولی شو تکوین او اسود ولی شو ها په دې کاڼي کې دا سواد و چا پیدا کړی دی دې اسود پیدا کړی سواد پکې چا پیدا کړی اسود پکې پیدا ځکه اسود پوری تکوین اسود کاڼی دی کاڼي پوری تکوین قایم دی که نه لکه اوس به پوه شئ ګورئ نو دا خبره به صحیح شي چې خالق د سواد د دې حجر اسود دی او دا بله خبره به هم صحیح شي چې وهذا الحجر خالق لسواد دا حجر خالق د سواد دی دا حجر خالق دا حجر ولې خالق د سواد دی ځکه حجر پورې تکوین قایم دی د حجر پورې تکوین قایم دی هلکه پې پوه شئ هلکه پې پوه شئ تکوین ور پورې څه دی قایم دی
او تکوین خو سواد دی کنه تکوین چې دی سواد دی نو د دې سواد خالق څو شو حجر شو اذ لا معنی للخالق ځکه معنا د خالق او د اسود نشته الا من قام به الخلق خالق چاته وایي من قام به الخلق اسود چاته وایي والسواد من قام به السواد چې چا پورې سواد قایم نو سواد هم د کاڼي پورې قایم دی او خلق چې تکوین دی دام پې قایم دی هم خالق شو هم اسود شو نو داسې هم ویلی شي چې د سواد د دې کاڼي خالق اسود دی ځکه اسود کاڼی دی که نه او اسود مه وایه داسې ووایه چې د دې سواد خالق حجر دی اسود مه وصف یې ورسره مه وایه ذات ووایه چې حجر دی هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ نو دا دواړه قوله به صحیح کېږي حال دا دی چې دا دواړه قولونه نه صحیح کېږي وهما واحد او دا سواد او خلق یو دی په محلهما واحد د دواړو محل هم یو دی چې کاڼی دی وهذا كله تنبيه وهذا كله تنبيه دا دفع د اعتراض خلاصه د اعتراض دا دا چې مولا صاحب محترمه تا خو 15 دلایل ویلې او په هر دلیل کې به دې ویلې چې ضرورتن او ضرورتن تاسو خیال ور دلیل ته صحیح ویلې پکې ضرورتن څه معنا لأن الفعل يغاير المفعول بالضروره فعل مغایر دی د مفعول سره بالبداهه اول انه لو كان نفس لازم يكون مكون مخلوقا بنفسه ضرورته الک په دې بل کې ویل دي من غیر صنع و تاثیر فی ضرورته غرض دار چې په ټولو کې دي ضرورت چې دا خبره بداهتن معلومه ده نو ګورئ ته بدیهی تاسو حسابوجي کې ویل بدیهی څه ته وایي ما حاصله بلا نظر و کسب بغیر د دلیل نه چې تا ته ثابت چې هغه ته بدیهی وایي بدیهی څه ته وایي چې بغیر د دلیل نه بیا په 15 دلایل مو ویلي ضرورتن نه معلومیږي چې دلیل ته حاجت نشته هر چاته معلوم دی او بیا 15 دلایل هم ویل معلومه شو چې نظری دی کنه نو بدیهی ویل دی ورته غلط تاسو دې جواب کوي خلاصه د جواب دا ده چې په بدیهی دلیل نه قایمیږي تنبیحات خو په قایمېدی شي یو تنبیح ده او یو دلیل دی دا چې کوم ذکر شو دا دلایل نه دي تنبیحات دي بدیهی نه سړی ذهول وکړي لږ به راویښې که نه بدیهی کې خو دلیل ته حاجت نشته ترتب د امور معلومه وته نور دغه خو بیا حاجت شته که نه تنبیح له پې پوه شئ وهذا كله تنبیه دا ټوله تنبیه ده علی کون الحکم بتغایر چې حکم ولګي په تغایر د فعل د مفعول ضروریا لکنه ينبغي للعاقل یلکا لکنه باندې وسرت کوي یې ما ته وګورئ علامه تفتزانی چې دا ثابتوي چې مصنف خو راولګېده او په چا یې رد وکړو په شاعره چې هو غیر المکور وایي داسې خبرې چې په دې ماشومان هم پوهېږي دا دومره جبال علم ته چې را شاعره او امامان دي هغوی ته منسوبول نه دي په دې خو ماشومان پوهېږي چې تکوین غیر مکون دی ضرب غیر مضروب دی په دې خو واړه هلکان د اولې درجې طالبان هم پوهېږي نو دومره جبال العلم ته او راسخینو ته محققینو ته دا خبره منسوبول چې هغوی وایي چې تکوین غیر مکون دی دا نه ده مناسب ګورئ لکنه ينبغي لیکن مناسب ده للعاقل یو خیار سړي لره ان يتعمل چې سوچ وکړي په امثال هذه المباحث په شان د دې بحثونو ولا ينسب منسوب دې نه کړی چې الی الراسخین مضبوط وتا د علماو د اصول د قاعدونه ما هغه خبرې دې ورته منسوب نشي تكون استحالته بدیهیه چې ما محالواله د غیب بدیهی د ظاهره ښکار ده علا من له پاغه چا له ادنا تمیزن د شي چا تخکار ده چې لګ سوچ پکی لګ تمیز پکی عقل بل یطلب لکلامه محملا بلکې د دې اخيار خلقو د دې عاقلانو د خلقو د کلام د پاره د طلب کړي شي محملا محمل څنګه محمل
یصلح محل لنزاع العلماء چې هغه صلاحیت لري چې هغه د نزاع د علماء وخلاف العقلاء او خلاف د عقلاء خيار خلق دی پکې دغه کوي مخالفه د څه خو چې خيار پکې مخ دغه کې اختلاف وستاره مولانو د اختلاف د پاره د خبره چولې د چاغه ماشومان له مرزینو دا خو نه د مناسب کم سے کم د څه خو پکا د چې لګ څه دغه پکې کنه لګ جوړتیا پکې کنه عمق پاین من قال تکوین الک په پوښي بس